أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة آل عمران دریم سپارہ آیات نمبر 57 واما الذين او هر چها خلق آمنو ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عمل وکړو فیوفیهم پس پورا ورکی دوی ته الله پاک اجورهم اجرون د دوی والله الله تعالی لا يحب الظالمین محبت نکوي ظالمانو سره نخو خوي ظالمانو لره ذالک دا نتلوه مونږ تلاوت کو علیک پتا باندې من الآیات د آیاتوننا والذکر الحکیم چې نصیحت والدی او حکمت والدی دی دو دریو رکوګانو کې د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت مریم علیه السلام د دې بحث چې کوم دی را روان دی او د دې دا ټول واقعات داسو ډیر عجیب او غریب غونډه کې دي یعنی د عقل خلاف دي زمونږ استاسو د عقل خلاف دي د عقل خلاف نه دي او زمونږ استاسو د عقل او کومه طریقه چې په دنیا کې را روانه ده دغه خلاف دي لکه د انسان د پیدایش لپاره دا سبب چې کوم دی مور او پلار دي چې دا دواړه وي نو اولاد پیدا کیږي خدا د الله پاک جل شانه سنت دي او قدرت ادا دی چې الله پاک حضرت عیسی علیه السلام بغیر د پلار پیدا کړي دغه رنګي حضرت آدم علیه السلام بغیر د مور او د پلار پیدا کړي نو دا الله پاک قدرت دا د سیس پابند نه دی عام قانون دا دی چې سړی ور تلاس ورته کی او لاس کوم دی ور کی ور کی نو ور سوځي خو ابراهیم علیه السلام پکې سلوي خروزه تیرې کړي او ور په الله ګل گلزار کو ور اون سوځو نو دا د الله پاک قدرت دی دغه رنګي او بډو بول کی خو عام قانون او طریقه دا چې کم سړی او بوتا ورودانګي نو دی بډوبېږي خو د الله پاک قدرت تاسیس پابند نه دی نو یو سمندر دی یو دریاب دی الله پاک به حضرت موسی علیه السلام او دغه لخر پورې باسو هغه ډوب نه کو او فرعون پکې ډوب کو نو عام قانون خدا د چې ور سوځول کوي خدا الله پاک چې کله خپل قدرت استعمالي نور موجود دی خو سوځول نه کوي نو د کشان د حضرت عیسی علیه السلام یا د بیبي مریم چې دا کوم واقعات را روان دي نو دا الله پاک خپل قدرت ظاهر کړی دی او دا د پیغمبر معجزې دي لکه د حضرت عیسی علیه السلام پیدایش بغیر د مور د پلار کېدل پلار نو او الله پاک پیدا کو دغه رنګ بیا د حضرت عیسی علیه السلام په وړوکوالي کې خبرې کول چې خلکو د په مور حضرت مریم بیبي باندې تهمت ولګاو چې دا بدکار ده لاعوذ بالله نو هغه ورته په خپله باندې وفرمیل چې انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ما ته الله پاک کتاب راکړي او ما به الله پاک پیغمبر جوړي زما مور بدکاره نه ده نو د ماشوم عام طور ماشومان په وړوکوالي کې خبرې نه کوي دا یو سنت را روان دي د الله پاک چې ماشوم پیدا شي صرف جړه پیږي نور هغه څه نه پیږي نور خبرې نشي کولی
خو حضرت عیسی علیه السلام په وړوکوالي کې چې کوم دی خبرې کړي دغه رنګ د حضرت عیسی علیه السلام مخې ته به تیر شوي دي آیاتونو کې چې دغه یو معجزه دا هم وه چې د خټې نه به مرغۍ جوړه کړله ورو به یې ګزارله نو چې خلکو به ورته کتل تر کومې پورې به د خلکو د نظرونو نه و پناه شوي نو هغه مرغۍ و الوتله به دغه رنګې دا د حضرت عیسی علیه السلام معجزه دی او دا هم وه چې کوم برګي والا مریض به و په چا به برګي و هغه په دم واچو برګي به ټیک شو مړي ته به وي قم باذن الله د الله په حکم سره راپاسه مړي به راپاسېدو د حضرت عیسی علیه السلام سره به خبرې وکړي بیا به ورته وي سمله بیا به مړ شو یو مړی ژوندی کو هغه ته وي قم باذن الله د الله په حکم سره راپاسه چې راپاسېدو نو کس ځوان او ویښتې سپین شي نو حضرت عیسی علیه السلام د تپوس کو ته ځوان ویښتې دي سپین دي وی دا نیم ویښته زما د ځنکدن سختۍ سپین کړي او ورته وی دا نیم ولې سپین شو دا نیم چې تا وی چې قم باذن الله نو ما وی چې قیامت شو دوباره ژوندی کېږم نو دا نیم د قیامت تیارې نه چې کوم دي سپین شو یم ځوان خو دا نیم ویښته د ځنکدن سختۍ سپین ګرځي او چې تا راته بیا ووایي چې قم باذن الله نو دا نیم ویښته مې د قیامت تیارې نه چې کوم دي سپین شو او بیا ورته وی دنیا ته راتلل غواړې هغه په یو شرط باندې وی دا چې کو ځنکدن به کېږي نو بیا درتلل غواړم اوس هم د الله پاک نه سوال وکړه چې الله پاک جل شانه به ما باندې ځنکدن سختي دوباره چېرته رانولي نو دا واقعات حضرت عیسی علیه السلام را روان دي او دې کې الله پاک نو دې واقعاتو طرف ته اشاره ده الله پاک فرمایي چې ذالک دغه واقعات نتلوه دا موږ تلاوت کو علیک پتا باندې اے پاک حبیبه نبی صلی الله علیه وسلم دا واقعات چې کوم د حضرت عیسی علیه السلام تیر شو دا موږ پتا باندې تلاوت کو من الآیات د آیاتونو نه والذکر الحکیم او دا ذکر چې کوم دی حکمت والا ذکر دی ذکر دلته په معنا د نصیحت دی چې دا نصیحت دا د حکمت نه ډک دی د حکمت والا نصیحت دی رستو پس الله پاک فرمایي ان مثل عیسی بشک مثال د حضرت عیسی علیه السلام عند الله پنځ د الله باندې ان مثل عیسی بشک مثال د حضرت عیسی علیه السلام عند الله پنځ د الله کا مثل آدم پشان د حضرت آدم علیه السلام دی اصل کې د نجران چې کوم عیسایان راغلي وو نو هغې ته نبي علیه السلام د هغې تاسو ته ما ویلي چې په عیسایانو کې درې ډلې وي یوه ډله هغه تثلیث د عقیدې قیل وو چې درې خدایان دي تثلیث عقیده څه مطلب چې درې خدایانو قیل وو چې یو الله پاک په خپله خدای دی یو حضرت عیسی علیه السلام خدای دی او یو بیبي مریم چې کوم دی د خدای دی دا درې وړه خدایان دي او بعضو پکې د بیبي مریم په ځای باندې جبریل علیه السلام خدای حساب کړی او بعضو وی چې دا عیسی علیه السلام بساته خود بس دک الله دی خو د عیسی علیه السلام په شکل کې دی دک الله دی او د بعضو عقیده دا و چې د عیسی علیه السلام د الله پاک زوی دی نو د نجران نه چې کوم عیسایان راغلي وو نبي علیه السلام ولا دلایل ورکړل مناظره ورسره وکړله او نبی علیه السلام د الله پاک جل شانه په وحدانیت باندې او د عیسی علیه السلام په عبدیت باندې بند کېدلو باندې دلایل قائم کړل دلایل ورکړل او دی ورته وی چې اتیه علیه الفنا ګوره ورته وی عیسی علیه السلام باندې خو پناه راځي کنه حالان کې عیسی علیه السلام پناه نه دراغلی او عیسایانو دا عقیده چې عیسی علیه السلام چې کوم دی فنا شوی دی امون قتل کړی دی شهید کړی مې دی نو دی ورته ونوي چې ستاسو په نسبت باندې عیسی علیه السلام دی شهید دی ختم شوی دی خدای ورته یاتیه علیه الفنا دا خبره خو منه چې عیسی علیه السلام په پناه راځي نو ورته وی نو په الله باندې پناه نه راځي نو چې په الله باندې پناه نه راځي نو په کار چې تاسو دې د الله زوی حسابوي چې په زوی باندې هم پناه نه راتللی ځکه زوی د پلار په شانتي وي د یو جنس نه وي دواړه لکه د انسان نه انسان پیدا کیږي د میخې نه میخه پیدا کیږي دغه نه د غوی نه غوی پیدا کیږي د غوانه نو د یو جنس نه وي نو چې څنګه په الله باندې پناه نه راځي نو د په کار چې عیسی علیه السلام پناه نه راځي او تاسو چې پناه پې راځي نو د څنګه د خدای زوی شو نو نه الله دی او نه د الله زوی دی دغه رنګې دلایل پې قایم کړل خو دوی بیا هم خپل تکرار کوو نو الله پاک نو د عیسایانو ووی دغه نجران نه چې کوم عیسایان راغلي وو په دې مناظره کې نبي علیه السلام ته چې ته وایې چې دا عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی نو دا راته ووایه چې ماشوم خو بغیر د پلار او د مور نه پیدا کیږي د مور شته د خو پلار یې نشته نو پلار راته ته وښایه موږ خو الله ګڼو عیسایانو دي خو چې ته الله نه ګڼې چې د پلار الله نه دی او عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی نو دا د عیسی علیه السلام پلار خو راته وښایه که نه بل څوک خو پلار یې که نه نو الله پاک جهو فرمیل چې ان مثل عیسی
بشک مثال د حضرت عیسی علیه السلام عند الله پنځ د الله باندې کمثل آدم پشان د حضرت آدم علیه السلام. د نبی قیاس ثابت شو، قیاس د حجت شرعی دی. الله پاک حضرت عیسی علیه السلام دا په حضرت آدم علیه السلام باندې قیاس کړ چې تاسو ته خدای او ناشنا غوندې خبر ښکاري چې عیسی علیه السلام بغیر د پلاره پیدا دی، نو دلته دی د الله زوی ګڼئ، نو هلته کې آدم علیه السلام بیا د الله زوی وګڼئ که نه، لا یعوذ بالله. آدم علیه السلام پیدایش ته حضرت عیسی علیه السلام نه ډېر په ناشنا طریقه سره دی، ځکه د عیسی علیه السلام خو مور شته دی، خو صرف پلار یې نشته دی، بغیر د پلار الله پیدا کړلی، او آدم علیه السلام الله بغیر د مور او د پلاره پیدا کړلی. نو عیسایانو ته په دې کې خطاب چې ای عیسایانو چې تاسو د عیسی علیه السلام په دې یوه خبره چې د پلار نشته دی، بغیر د پلار الله پیدا کړی دی، په دې باندې د الله زوی ګڼئ، نو آدم علیه السلام خو هغه بغیر د مور او د پلار الله پیدا کړ، نو هغه بیا د الله زوی ولې نه ګڼئ؟ عیسایان آدم علیه السلام د الله بنده او د الله پیغمبر ګڼي، نو چې کله تاسو آدم علیه السلام د الله بنده او د الله پیغمبر ګڼئ، نو دک شان حضرت عیسی علیه السلام د الله بنده او د الله پیغمبر وګڼئ. نو الله ته وفرمایل چې ان مثل عیسی بېشکه مثال د حضرت عیسی علیه السلام عند الله پنځ د الله باندې کمثل آدم پشان د حضرت آدم علیه السلام خلقه پیدا کو هغه من تراب د خورنا، یعنی حضرت آدم علیه السلام د خورنا پیدا کو، څنګه چې حضرت آدم علیه السلام د خورنا پیدا دي، دک شان حضرت عیسی علیه السلام د خورنا پیدا من تراب د خورنا. ثم بیا قال افرمایل الله پاک له هغه ته کن چې شا فیکون، هغه شو، ورته وی چې جوړ شو، بس جوړ شو. الله په خپل قدرت په امر کون سره چې کوم دی پیدا کو حضرت آدم علیه السلام. نو څنګه چې حضرت آدم علیه السلام د خورنا پیدا دی، دک شان حضرت عیسی علیه السلام د خورنا پیدا دی. څنګه چې حضرت یو مشابهت سره داوم دی، څنګه چې حضرت آدم علیه السلام الله په جنت کې پیدا کو، دنیا ته راولېږو، وروستۍ دنیا ته راولېږو، دک شان حضرت عیسی علیه السلام الله دنیا کې پیدا کو، اسمانونو ته تللی دی ژوند دی، او ځمکې ته بیا راکوزېږي. نو څنګه چې عیسی آدم علیه السلام د برې نه په کته باندې راغلی، دک شان عیسی علیه السلام هم د برې نه په کته باندې راځي. قرب قیامت ته عیسی علیه السلام راکوزېږي، قیامت ته نږدې، او دجال به د هغه د لاسه قتل کېږي. قادیانیان او عیسایان دا نه مني، هغوی وي عیسی علیه السلام چې کوم دی قتل شوی. یو قادیاني یو عالم سره مناظره وه، نو قادیاني ورته وی ګورئ تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او اسمانونو کې دی، زه ستړی وم او بره مې ټول اسمانونه لټ په لټ کړل او عیسی علیه السلام مې ونه موندو. نو عالم ورته وی خدای دې پوهه که ایسته شمکور کټې وي، زه ستا نه وروستو لاړم، هلته عیسی علیه السلام په کرسۍ باندې ناست و، وي ما ورته ویل چې موږ یو کس رالېږلی ګوره ته یې ونه لیدلې. عیسی علیه السلام راته وفرمیل چې تاسو سړون رالېږلو دلته خوا ته ګرځېدو را ګرځېدو، خو ګوره زه یې نه لیدلم. عیسی زه وروستو لاړم، عیسی علیه السلام به ولید. نو هغوی دا نه مني چې عیسی علیه السلام ژوندی د هغوی وي، هغه شهید شوی دی، قتل شوی. نو عیسی علیه السلام څنګه چې آدم علیه السلام الله جنت کې پیدا کو، د جنت نه بیا آخره کې دنیا ته راولېږو، دک شان الله پاک چې عیسی علیه السلام دنیا کې پیدا کړی دی، خو به بره تللی دی اسمانونو ته، الله اوچت کړی دی، او قرب قیامت ته بیا راځي دنیا ته، واده به یې کېږي، بچي به یې کېږي، د هغې نه وروستو به بیا چې کوم دی وفات کېږي. نو دا مشابهتونه دي د عیسی علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام. دې طرف ته اشاره ده چې څنګه حضرت آدم علیه السلام عیسایانو تاسو د الله زوی نه ګڼئ، بلکې د الله بنده او د الله پیغمبر یې ګڼئ، نو دک شانتې حضرت عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د الله پیغمبر دی، د الله زوی نه دی، د پلار نشته دی، او د آدم علیه السلام نه پلار شته او نه مور شته، الله پیدا کړی. نو ان مثل عیسی بېشکه مثال د حضرت عیسی علیه السلام عند الله پنځ د الله باندې کمثل آدم پشان د حضرت آدم علیه السلام دی. خلقه چې پیدا کو هغه، یعنی الله پاک پیدا کو حضرت آدم علیه السلام من تراب د خورنا، ثم قال له بیا افرمیل هغه ته کن چې شه فیکون، هغه شو، په خپل حکم سره پیدا کو. الحق دا امر حق دی، من ربک ستا د رب د طرف، نبی اسلام ته وایي چې دا امر حق دی، الحق دا امر حق دی، من ربک ستا د رب د طرف نه. کم امر چې عیسی علیه السلام د الله بنده او د الله پیغمبر دی، دا امر حق دی. الحق دا امر حق دی، من ربک ستا د رب د طرف نه، فلا تکون پس مکېږه تو من الممترین د شک کوونکو نه. ته په دې خبره کې شک مه کوه چې حضرت عیسی علیه السلام دا د الله بنده نه دی، بلکې د الله زوی دی. په دې کې نو پیغمبر په دې کې شک نه کوي، خطاب دی کې امت ته دی چې ای امتیانو تاسو چېرته شک ونه کوئ چې عیسی علیه السلام الله بغیر د پلاره پیدا کړلی، نو دا د الله زوی دی، دا شک مه کوئ، بلکې د الله بنده دی او الله څنګه کولی شي، د الله قدرت ته څه پابند نه دی. نو الحق دا امر حق دی
چې دا عیسی علیه السلام د الله بنده دی، من ربک ستا د رب د طرف نه، فلا تکن پس مه کېږه ته من الممترین د شک کوونکو نه. فمن حاجک پس هغه څوک حاجک چې جګړه کوي تا سره فيه په دې خبره کې چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی یا الله دی، په دې خبره کې تا سره جګړه کوي. من بعد وروستو د دینه، من بعد وروستو ما د هغه څه نه جاءک چې راغی تا ته من العلم د علم نه، فقل ووایه ورته تعالوا چې راشئ تاسو راشئ، ندعو چې راوغواړو ابناءنا خپل زامن زمونږ زامن، و ابناءکم او ستاسو زامن، و نساءنا زمونږ ښځې، و نساءکم او ستاسو ښځې، و انفسنا او مونږه، و انفس خپل ځانونه، و انفسنا او مونږ خپل ځانونه راوغواړو، و انفسکم او تاسو راوغواړو. ثم نبتهل بیا مونږ په زارۍ دعا وکړو، فنجعل پس کړو به وبکړو، پس وبکړو لعنت الله لعنت الله تعالی علی الکاذبین په کاذبینو باندې. کله چې د نجران د عیسایانو ته نبی علیه السلام دلایل ورکړل چې د عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی، د الله بنده دی، او دلایل په د دنیا شی ورکړي دي، مخې ته تیر شوي دي. او دلته ورته هم الله فرمایل چې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، چې عیسی علیه السلام په شان د حضرت آدم علیه السلام څنګه چې آدم علیه السلام د الله بنده پیغمبر دی، دک شان عیسی علیه السلام. نو بیا د دین وروستو عیسایان چې هغه بیا بار بار دا خبره کوله چې دا وکلمت الله دا الله کلمه ده او دا د الله روح دی، د دې څه مطلب دی؟ یعنی دا د الله زوی دی. هغه دا خبره بار بار بکوله. سړی خبره چې نور راختلی وي او سړی وي چې زه نور نه منم، د نور نه انکار کوي، نو دې سړي سره بس کوي ته دا ما ته ښکاري په سترګو باندې دې وي زه نه منم، د لا نسلم په ډیری باندې ناست. یو کس کنه بادشاه، نو بادشاه یې زما د زوی عالم کول غواړي، خو یې مال به یو شپه کې عالم کوي. نو هغه ورته وایي چې کوم عالم لا بد نو به انکار کوي، ته یو شپه کې بس عالم جوړي. جو اخره کې یو کس ته سینه وړول زه به عالم کم درنه، خامخا د بادشاه حکم یو دی ولا راوست چې راوست د صرف لا نسلم ټکی وخو ورته لا نسلم بس نه منو چې څه خبره د سوقي ورته چې نه منو، نه بس د بادشاه زوی او ټول شپه کې لا نسلم ټکی یاد چې بس نه منو. بس دې علماء پسې پاره شو، یو عالم ته بتلو په یو عقیده به سره باس شروع کو، نو هغه به چې سوي د لا نسلم مونږ نه منو، دا خبره نه منو. ابو حسین خو د بادشاه زوی زور به کول نه شو، اخر کې به عالم چې کوم دی واپس شو، لا به ډېر دلیل ورکړل، خو دې په دلیل پوهېدو نه، نو به لاړو. نو ټول علما چې کوم دی جر کړه، اخره کې خپل استاد ته خاطو لیکو چې تاسو سره مناظره کوم. بادشاه ورته دې کار دی ټول دې جر کړو، خو کم سے کم هغه ستا استاد پاتې شوی دی، نو د سره مناظره مه کوه. خو به هر حال هغه د پلار خبره ونه منله او استاد یې راوغوښت، چې استاد یې راوغوښت چې هغه استاد ته یې به څه مناظره کوو، نو هغه ورته د الله په وحدانیت، د الله په وحدانیت هغه ورته بچي وایي قل لا اله الا الله، وی لا اله الا الله ووایه. نو هغه ورته لا نسلم وي نه منم که نه، نو هغه ورته وي بادشاه ته بادشاه وي زوی د کافر دی، د کلمې نه انکار کړو. هغه وي خو ستا شاګرد دی، نو هغه ورته وي زما شاګرد دی، خو د یوې شپې دقه عالم وي، نو پوه شوې. نو په دلیل ملیل باندې سړی نه پوهېږي. نو دقه شان د عیسایانو نبي علیه السلام ولا قسمه قسم دلایل ورکړل، خو د هغې باوجود هغې دقه خبره کړه د الله زوی دی، دا د الله زوی دی. اوس شپه ده، موږ وایو ورځ ده، په ورځ کې نور موږ یو سړي وي چې نه بس دا شپه ده، دا شپه ده، دقه یو خبره رټی لګولي. دقه شان عیسایانو بار بار وایي چې دا د الله زوی دی، چې په دلیل باندې خبره ونه شوله. نبي علیه السلام ورته وفرمیل راځئ مباهله به وکړو. مباهله دې ته وایي چې یو خبره د دوو فریقینو په منځ کې یو جګړې په یو مسله باندې عقیده باندې، نو دواړه به نو پکار ده چې په دلایلو باندې ختم شي. خو هغه مسله په دلایلو باندې ختم نه شوه، جګړه په دلایلو باندې ختم نه شوه، نو بیا مباهله کوي. نو مباهله دا ده چې دوی به خپل زامن او خپل لوڼې خپل زنانه دواړه طرفین راوباسي او میدان ته به راووځي، او په میدان کې به چې کوم دی لاسونه اوچت کړي الله پاک ته، او الله ته به وایي چې په دې کې کوم فریق په حق دی هغه ته نجات ورکړه، او چې کوم په باطل دی، د کوم سړي د عقیده غلطه ده هغه تباه او برباد کړه. فلعنت وکړه. لعنت مطلب دا چې الله د رحمت نه لرې، نو د الله د رحمت نه لرې والی خو غضب ته د الله پاک نږدې کېدل دي که نه، نو الله په ده باندې غضب وکړه، بس دې تباه کړه، دې هلاک کړه. دې ته بیا مباهله وي. نو نبي علیه السلام دې ته دلایل ورکړه. د دلیل نه وروستو دې بار بار به دا خبره کوله چې دا د الله پاک زوی دی د عیسی علیه السلام. نو الله پاک دا آیتونه را نازل کړل. نبی علیه السلام ته وایي چې کو تا سره دا عیسایان په دې کې بیا هم جګړه کېده دور دلایلو نه وروستو، نو ورته وایي چې راځئ مباهله به وکړو. دوی به خپل لوڼه او زامن ټول په خپله به هم راشي میدان ته،
او نبی علیه السلام دوی ته به هم خپل لونه خپل چې کوم دی زامن او خپل نوسی دا ټول به چې کوم دی ځان سره وباسي. نو نبی علیه السلام د مباهلې دپاره تیار شو. عیسایانو ته تاسو خو په مناظره کې په مباحثه او مناظره کې تاسو خبره ونه منله په دلایلو باندې، خو راځئ مباهله به میدان ته به راووځو. نو نبی علیه السلام خپله لور حضرت فاطمه رضی الله عنها او حضرت علی رضی الله عنه د تر زویم وو، او دغه رنګ خپل نوسی حضرت حسن او حضرت حسین د نورو خلکو نه علاوه دیم د ځان سره بوتلل میدان ته. او عیسایانو ته وی راشه وی زمونږ عقیده خدا ده چې الله پاک جل شانه وحده لا شریک دی، نو ور سره وړوکی شریک شته، نو سره لوی شریک شته، تنها دی، نه لم یلد ولم یولد دی، نه د څوک پیدا دی نه د چانه پیدا دی، یک یوازې دی. زمونږ دا عقیده ده او تاسو خپل عقیده چې کوم دی بیان کې راشه مباهله میدان ته. نبی علیہ السلام ځان سره فاطمه رضی الله عنها، حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما او دغه رنګ حضرت علی رضی الله عنه او دغه نور کسان ځان سره بوتلل میدان ته لاړل. عیسایانو چې خبر شو چې نبی علیہ السلام د مباهلې نه چې کوم دی مباهلې د پار راوته دي، نو عبد الله ابن شرحبیل د دې مشر وو، هغه دا ټول راجمع کړل، ورته وی مونږ ټول ته پته شي دا د الله پیغمبر دی او د الله د پیغمبر سره مباهله کول ځان په خپل باندې هلاکول. وی داسې خبره به وکړو چې لړ به شو نبی علیه السلام چې څه خبره کوي هغه به ومنو. ځکه که موږ د نبی علیه السلام سره مباهله کوو او نبی السلام وایي چې څوک په حق دي هغه ته نجات ورکړو، چې څوک په ناحقه دي تباه کا، نو موږ په ناحقه باندې نو موږ په ټیم باندې تباه کیږو. نو وی راځئ چې لړ شو. مباهلې ته دې تیار نه شو او نبی علیه السلام ته لړ. نبی څنګه الله پیغمبره وی څنګه چې ته الله منې دقه شان موږ الله منو، څنګه چې ته حضرت عیسی علیه السلام منې دقه شان موږ عیسی علیه السلام منو، څنګه چې تاسو قیامت منې دقه شانتې موږ قیامت منو، څنګه تاسو جنت او د جهنم اقرار کوئ هغه منئ دقه شانتې موږ منو. نو د الله پیغمبر مباهله نه کوو. تاسو چې څه ټکس په موږ باندې ږدئ، څه جزیه په موږ باندې ږدئ، موږ ستاسو چې کوم دی فرمان بردار رعیت یو او ستاسو په امن سره به دلته کې ژوند تېرو، لهذا موږ مباهله نه کوو. نبی علیه السلام دې سره مباهله ونه کړل او ټکس یې پرې لاګو کړو او ټکس یې چې کوم دی مقرر. او بیا نبی علیه السلام وفرمیل کو دې دغلته مباهله کړې او ما الله پاک ته لاسونه اوچت کړی وي، نو په دې کې به یو قسم چې کوم دی کور ته نه وتل، ټول به الله پاک هلاک کړي. نو دې کې د هغه مباهلې ذکر دی. فمن حاجک پس هغه څوک حاجک چې جګړه کوي تا سره فيه په هغه کې، څه مطلب پس کې په دې خبره کې چې ته د الله وحدانیت هغه خلکو ته چې کوم دی بیانې او الله وحده لا شریک مني، او دی په دې کې تا سره جګړه کوي چې الله یوازې نه دی، د عیسی علیه السلام د الله زوی دی یا عیسی علیه السلام په خپله خدای دی، د الله سره شریک جوړي، په دې کې تا سره د دلایلو نه وروستو جګړه کوي. من بعد وروستو ما د هغه څه نه جاءک چې راغی تا ته من العلم د علم، تو ته دوره دلایل ورکړل، د هغې نه وروستو تا سره جګړه کوي. فقل نو وفرمایه ورته تعالو چې تاسو راشئ ندعو چې موږ راوبلو ابناءنا خپل زامن، زمونږ زامن یعنی خپل زامن راوبلو، و ابناءکم او ستاسو زامن هم راوبلو. د زامنو نه یوازې صلبي اولاد مراد نه، صلبي زامن بلکې نوسیم په زامنو کې راځي. نبی علیه السلام خپل نوسی حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما دواړه ځان سره راوستي. ونساءنا او زمونږ بیبیانې، زمونږ ښځې، ونساءکم او ستاسو ښځې دا راوغواړو، وانفسنا موږ خپل ځانونه هم راوبلو یعنې راولو، وانفسکم او ستاسو ځانونه هم راولو یعنې موږ هم راشو تاسو هم راشئ. ثم نبتهل بیا به موږ په زارۍ دعا وکړو، فنجعل پس وبکړو لعنت الله لعنت ته الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې، چې یا الله پاک په دې دواړو ډلو کې کومه یو په غلطه ده کومه دروغجنه ده، په هغه باندې خپل لعنت وکړي. لعنت څه مطلب؟ د الله د رحمت نه لرېوالی، چې د الله د رحمت نه یو سړی لرې شي نو د الله غضب ته نږدې شي. یا الله په دې کې چې کوم کس په باطله باندې دی په ده باندې غضب وکړي، خپل قهر پرې وکړي، دې ته بیا مباهله ویلی شي. دا ټول نارینه او زنانه ماشومان ټول بدن سره راولي میدان ته، او په شرط دی چې په دلایلو باندې خبره نه ختمېږي. دا په دلایلو نه ختمېږي، نبي صلی دلایل ورکړل خو بیا هم دې خبره نه منله. نو فنجعل پس وبکړو لعنت الله لعنت الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې، په دې کې کوم یو دروغجن دی نو په باندې د الله پاک لعنت وي او الله پاک ته تباه کړي. ان هذا لهو بشک هم دا القصص بیان دی الحق رښتونی، ان هذا لهو القصص الحق بشک هم دا رښتونی بیان دی. وما من چې نشته دی اله اس اله الا الله سوا د الله، وما من چې نشته، وما من اله چې نشته دی هیڅ اله اس معبود الا الله سوا د الله نه، وی دا رښتونی بیان دی چې نشته دی. دلته الله فرمایل چې کنه فنجعل چې وکړو
مونږ لعنت الله لعنت الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې نو ان هذا له القصص الحق بشک هم دا رښتونی بیان دی رښتونی خبره ده کومه خبره وما من اله الا الله چې نشته د بل معبود هیڅ معبود الا الله سوا د الله نه دا بیان رښتونی دی د نبی علیه السلام دا بیان دا رښتونی دی وان الله بشک الله تعالی له العزیز الحکیم خامها غالب دی الحکیم او خاوند حکمت دی فإن تولوا پس کو چری دوی مخ واړو نو فإن الله بشک الله تعالی علیم ډیر په هده بالمفسدين په مفسدين باندې په تباکارو باندې دې خبره نه مخ واړو نو الله پاک په دې باندې په هده واما الذين او هر چها خلق امنو ایمان راوړو واما الذين هر چها خلق امنو ایمان راوړو وعملوا الصالحات او نیک عمل وکړو فیوفیهم نو پورا باور کړي شي پورا باور کی دوی ته الله پاک اجورهم اجرون د دوی نیک ایمان راوړ ورپسې وعمل الصالحات نیک عمل وکړو الله بدی ته پورا اجرونه ورکی والله الله تعالی لا يحب نخوخوي الظالمين ظالمانو لرا ذالک دا نتلوه منګ تلاوت کو علیک پتا باندې من الآیات د آیاتونو نا والذکر الحکیم او د نصیحت والذکر الحکیم او نصیحت حکمت والا والذکر الحکیم او نصیحت حکمت والا ان مثلا بشک مثال عیسی د عیسی علیه السلام عند الله پنځ د الله تعالی باندې کمثل آدم پشان د حضرت آدم علیه السلام دی خلقه چې پیدا یو هغه من تراب د خورنا ثم قال له بیا فرمایل هغه تكون چې شف یکون هغه شو الحق دا امر حق من ربک استاد رب د طرفنا فلا تكن من الممترین پس مګه غته د شک کوونکو نه فمن حاجک پس هغه څوک چې جګړه کوي تاسو را فيه په هغه کې پدې کې یعنی پدې عقیده کې من بعد ورست ما د هغه سنه جاءک چراغ تا من العلم د علمنا فقل او وته پاک حبیبه تعالوا چې تاسو راشئ ندعو چې مونږ راوبلو راوغواړو ابناءنا خپل زامن و ابناءکم او استاسو زامن و نساءنا استاز زمون خزي و نساءکم او استاسو خزي و انفسنا خپل زانونه و انفسکم او تاسو ثم نبتهل بیا به مونږ په زارای دعا وکړو فنجعل پس وبکړو لعنت الله لعنت الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې ان هذا له القصص الحق بشک هم دا بیان ریختونه دي وما من کم بیان دا بیان وما من اله چې نشته دی بل اله بل معبود الا الله سوا د الله نه صرف الله پاک معبود دی هغه زمون خالق او مالک دی وان الله بشک الله تعالی له العزیز الحکیم غالب دی او خاوند حکمت دی فان تولوا پس کو چری دوی مخ واړو فان الله بشک الله تعالی علیم بالمفسدين خپو خدی بالمفسدين په تباکارو باندې په مفسدینو باندې واما الذين هرشها خلق امنوا ایمان راوړو وعملوا الصالحات او نیک عمل وکړو فيوفيهم پس پورا ورکی دوی ته اجورهم اجرون د دوی والله الله تعالی لا يحب نخوخوي الظالمين ظالمان لرا ذلك نتلوه دا نتلوه مونږ تلاوت کو علیک پتا باندې من الآیات د آیاتنا والذکر الحکیم او د نصیحت نه حکمت والا والذکر او نصیحت الحکیم حکمت والا ان مثلا بشک مثال عیسی د عیسی علیه السلام عند الله پنځ د الله تعالی باندې کمثل آدم پشان د حضرت آدم علیه السلام دی خلقه چې پیدا کو هغه من تراب د خورنا ثم قال له بیا فرمایل هغه تكون چې شف یکون هغه شو الحق دا امر حق من ربک استاد رب طرفنا فلا تكن پس مکه غتو من الممترین د شک کوونکو فمن حاجک پس هغه څوک چې تاسو سره جګړه کوي فيه پدې کې یعنی پدې عقیده کې د وحدانیت په عقیده د وحدانیت کې من بعد ورست ما د هغه سنه جاءک چراغ داتا من العلم د علمنا فقل فرمایو ته پاک حبیبه تعالوا چې تاسو راشئ ندعو چې را وغواړو ابناءنا خپل زامن زمون زامن و ابناءکم او تاسو زامن و نساءنا او زمونږ خزي و نساءکم او تاسو خزي و انفسنا خپل ځانونه و انفسکم او تاسو خپل ځانونه یعنی مخبل زانونه راولي او تاسو خپل زانونه راولي ثم نبتهل بیا په زارې دعا وکړو د الله پاک نه فنجعل پس وبکړو لعنت الله لعنت الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې ان هذا له القصص الحق بشکهم دا بیان حق دی دا بیان رښتونی دی او کوم بیان دا بیان وما من اله چې نشته دی بل اله نشته دی بل معبود
الا الله سوا د الله نه، وان الله بشک الله تعالی له هو العزیز الحکیم غالب دی او خاوند حکمت دی. فان تولوا پس کو چری دوی مخ واړو فان الله بشک الله تعالی علیم خپو هدی بالمفسدين بتباکارو باندې په مفسدين باندې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين زمون رازشي، إله العالمين زمون دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کی. الله څومره غلطۍ کوتاهۍ پکې شوي راته معاف کی. الله موږ ټولو ته صحیح د قرآن د ترجمې او د تفسیر توفیق راکړي. الله موږ ټولو ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي. الہ العالمین موږ ټولو ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین موږ ټول د هر قسم ګناه نه بچ وساتي. الله موږ د هر هغه کار نه بچ وساتي چې تاسو ته حبیب صلی الله علیه وسلم په خفه کیږي. الہ العالمین موږ د هر هغه نیک کارونو توفیق راکړي چې الہ العالمین تاسو ته حبیب صلی الله علیه وسلم په خوشحالي. الہ العالمین د حاضر مجموعه د ټولو کامل مغفرت نصیب کړي. الہ العالمین دی کې څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. الله څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کړي. الله دی کې څومره پریشانه حال دي پریشانه ختم کړي. څومره بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکړي. الہ العالمین څومره خلکو اولاد نشته نیک صالح اولاد ورته ورکړي. الہ العالمین د کوم خلکو اولاد نافرمانه دي الله پاک اولاد ولا فرمان بردار وګرځي. الہ العالمین څومره خلک بے کور دي الله پاک کورونه ولا ورکړي. الله د کوم خلکو رزق لړن تنگ دی الله پاک رزق او تفراخ کی. الہ العالمین زموږ د ټولو دنیا او آخرت کې د کامیابو د خوشحالو د عزتونو ژوند موږ ټول مسلمانانو ته راکړي. الله ټول دنیا او آخرت کې د بې عزتۍ د بې پردګۍ د شرم او د بې حیا د زندګۍ نه موږ ټول مسلمانان بچ وساتي. الله مال جان وخت مو د تاڼو تحصیلونو هسپتالونو جیلونو مقدمو کیسونو نه بچ وساتي. الله د خپل دین د غلبې لپاره استعمال کړي. الہ العالمین د ملګرو څومره جایز حاجتونه په زړه کې الله د خپل غیب خزانونه پوره کړي. الہ العالمین خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن کدان مو ضرورت صدق سره پچ به دا کلمه چالو لا اله الا الله محمد رسول